أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلام موږ ته د هر شي او د هر خبرې حل خولی دی. دا میت هم یو ډېر ضروري خبره ده. موږ ټول به وفات کیږو. کل من علیه فان. نو موږ ته د دې احکامات پکار دي چې موږ مشرانو ته کشرانو ته ټولو ته ووایو چې د دې عالمان شو د وخت حکم پیژندل دا فرض دی. چې فرض وي که سنت وي نو سنت دی او که واجب وي نو واجب دی. نو چې کم کس وفات کیږي د هغه لومړۍ خبره به شروع کړو. هغه سره به کینو چې پوه شو چې د هغه د سینه اوچته شوه او خرخراره شروع شو د ګلې نه او د پودې داسې کږه غوندې شوه. نو موږ به پوه شو چې د دې حالت بدل دی. نو موږ به دا یې چل کوو چې موږ به د الله تعالی دپاره دا خدمت شروع کړو. کلمه به شروع کړو، لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وایو چې هغه ته لکه تکلیف نه وي او پوره که شهادت کلمه وایو که دا بلې کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا به ورته وایي خرورو. دا به ورته نه وایي تاسو ووایي، ځکه چې انسان دی څه پته لګي څه بل څه نه وایي. اوس یو کس وفات شو نو د هغه سترګې به چې کوم دی بندې کړو او کوشش به کوو چې دا خوله ورته بند کړو او ډېر احتیاط به کوو او د قرآن شریف تلاوت په ترای پورې نه کوو تر څو پورې د غسل نه شوي، ځکه دا تلاوت منع دی. ښځه خاوند دي نو ښځه ورته کتی شي خو لاس نشي لګولی. ښځه چې کوم دی ورته کتی شي او لاس ورته نشي لګولی. او سړی چې کوم دی نو سړی ښځې ته کتی شي او